الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قابل قدر اوریدونکو نن په یو ډېر اهمه موضوع باندې خبره کومه او بیا د هغې حل هم وایو د قرآن او د حدیث په رڼا کې هغه موضوع نن زمانه کې هر سړی سره تړلې ده، هر انسان سره. هغه د سحر، جادو، بندش، مختلف قسمه بیماری دي او په دې زموږ مسلمانانو چې کوم دی خپل ایمانونه ځان له یو قسم له تباه او برباد کو، ځانونه په تشویش کې اچولي دي. یو خوا بل خوا چې مختلف معمولی غونتم په چا باندې تکلیف یا پریشانی راځي نو وایي یاره جوړې سحر دی او بندش دی په ما باندې، او کله یو خوا منډه کله بل خوا منډه. خو بدقسمتۍ نه کوم تعلیمات چې موږ ته رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم راکړي دي هغه موږ پرېښي دي. نو عزتمندو د دې سحر او د بندش او د مختلف مسایلو نه بچ کېدلو دپاره نن د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د یو عمل ذکر موږ کوو، کوم چې به رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم کولو سحر ماښام، او هغه داسې بابرکته عمل دی. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې کوم انسان هم خپل معمول وګرځي، یعنی دا عمل کوي سار او ماښام، نو دی به د هر قسمه د آسماني د زمینی یعنی د اسمان د ځمکو د شر د فساد د بندش د هر آفت نه به انشاءالله دی محفوظ. ډېر مختصر غونته عمل دی عزتمندو، لوی واړی ټول کولی شو هر مسلمان ته ورځي. هغه عمل دا دی کوم چې به رسول الله مبارک کولو. کله به چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم وده کېدلو نو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم به یو پیره الحمد شریف، یو پیره قل هو، او یو پیره قل اعوذ برب الفلق، او یو پیره قل اعوذ برب الناس. دا صورتونه به وویل او په خپل لاسونو به یې داسې دم کړو، په دې ټول بدن باندې به داسې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم راخ کړ. کله به چې رسول الله مبارک د کېدو نو هم به دا عمل وکړو، کله به چې رسول الله مبارک د خوب نه رابیدار شو نو بیا به رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم چې کوم دی یو پیره به الحمد، یو پیره قل هو سوره اخلاص، او یو پیره قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس، دا به وویل او په خپل لاسونو به دم کو او په خپل ټول بدن مبارک باندې به داسې راخو. نو که چېرې موږ هم دا عمل د وده کېدو نه مخکې او د راپاڅېدو نه وروسته شروع کړو نو انشاءالله د هر قسمه د آفتونو د سحر، جادو، بندش نه به موږ ټول په حفظ و امان کې او انشاءالله خپلې پیسې او خپل وخت به نه بربادو، د دنیا یو ګوټ ته به منډې نه. الله تعالی دې موږ ټولو ته د عمل اپناولو توفیق نصیب کړي.